اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، څنګه الله خیر دی؟ ملګرو، ابلوس چې کومه واقعه په دې مدینه منوره کې وشوله، ډېره د افسوس مقام دی. چا له سیاسي نارې دپاره دغه ځای نه دی استعمالول پکار. خو زه یو دوه درې خبرې کول غواړم. هغه دا دي چې چا چې دا نارې وهلې دي هغه د دې نظام نه تنګ شوی دی، د عدالتونو د دې نظام نه تنګ شوی و. عدالتونو د دې نظام نه تنګ شوی دی. هغه د خپل زړه هغه غل چې و هغه وخو په خانه کعبه کې خدای ته وخو چې خدای پاکه دا زما غل دی، دا ستا غل دی، دا د دې پاکستان غل دی. خدای پاک ته یې وشرمې، نو خدای پاک هغه هلته وشرمو. بله خبره چې موږ اوس دا پسې جوړې کړې دي چې یاره دا سیاسي سازش غوندې و او دا هغه او دې خوا. زمونږ عدالتي نظام دومره کمزوری دی چې په هغې کې سړي ته انصاف میلاویږي، نو د سړي پکې خاندان ختم شي، نوسي راورسي، هغه نوسي بیا هغه کیسونه چلوي. نو دې سړي د ټولو نه لوی عدالت ته کم چې اواز کړی دی، چا چې چغې والې دي، دیو په دغه لوی عدالت کې، دا په دنیا کې د ټولو نه لوی عدالت دی، ثابتو کائناتو کې د ټولو نه لوی عدالت دی چې دا په دې عدالت کې وینا وکړه چې غل دی، دا غل دی، دا زمونږ غل دی، اورې خدای ته زمونږ بدل والی. دې خوا عمران خان چې و هغه په هغه ورځ باندې دغه کابینه چې وه هغه خو دوا ته ناسته وه، هغو ثابته شپه هغه دوا کوله، هغه تام لیده مام لیده، ثابت دنیا لیده، هغو خو د واقع نه و خبر. بله خبره چې دا رانا ثناء الله دا زوم دی که څه شی دی، دغه د اف آی آر چې کټ کړی دی. نو تاسو اول چې تاسو دومره دغه کوئ اورې چې یاره توهین وشو او پلانې وشو ډینګې وشو، اورې تا خو په موږ باندې غل مسلط کړی دی، غل چې آیسو ډک ګاډی دې ورسره ونیو، د شرابو د کبابو ډک ګاډی دې ورسره ونیو، ډک 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 لارۍ ګاډي دې ورسره ونیول، او نن هغه په موږ باندې وزیر دی غل. غل به زمونږ څه به دغه وکړي، د خپل ملک او د خپل قوم به غل به هغه له څه طریقه ورکړي، غل خو خپل جیب ډکوي. نو زما تاسو ته دا درخواست دی ملګرو چې زمونږ عدالتي نظام موږ له دوا پکار ده، خدای پاک ته دوا پکار ده چې خدای زمونږ عدالتي نظام صحیح کړي او زمونږ عدالتونه په شریعت طریقه باندې روان کې چې فیصلې زر وشي او انصاف میلاو شي. دا نه چې انصاف په پیسو باندې واخیستی شي، انصاف هسې میلاو شي، د عمر په شانتې میلاو شي، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې چې به انصاف څنګه میلاوېدو چې هغه شانتې انصاف میلاو شي. او که نه که دا چلی دا څنګه چې روان دی نو بیا انا لله و انا الیه راجعون. بس د ملګرو خبرې ډېرې شوې، که ویډیو خوښه شوي لایک شیر او چینل سبسکرایب کړئ. د هغه وخته پورې د الله په امان ښاد اوسئ. د الله په امان. السلام علیکم.